اکثر بچی نه چې کوم د کورونو باندې ناست دي د 2 پیسو د پاره یا د مالدار سړي د پاره موږ دغه واده وکړو سره، خو دغه تورسري دغه پیغلي دغه زموږ بچیانی دغه ژوند بیا په دې دنیا کې جهنم ساشي. زه عرض کوم تاسو ته چې خپل خور لور ورکوي، خپل بچي ورکوي، د چا بنگلې ته مګوري، د چا په ظاهره پرسنالټي ته مګوري، د چا ګاډي ته مګوري، دغه دننه موجود انسان ته ګوري، دغه انسانیت ته ګوري، دغه په معاشره کې خدمات ته ګوري. آیا دا کوم سړی لا چې خپل لور خور ورکې کوم بچنګي ورکې د دې سره راتلونکي وخت کې ستاسو بچنګي موجود ده کنه؟ که چېرته د کمرې په یو ګوټ کې به ستا په دغه لور خور باندې دغه ظالم تشدد کوي، بیا به هغې باندې هغې سره به زیاتې کوي، هغې عزت په ورسره محفوظ دی. نو سوال دا دی چې داسې قسمه څیزونه خپل مخې ته ایښودل پکار دي. بله خبره داسې ده چې جهیز مه غواړئ، جهیز مه ورکوئ، او چې کوم سړي د خپل لور خور ورکوئ د هغې لږ تحقیق کوئ، او هغه سړي د خپل لور خور خپله بچې بالکل ورکوئ مه چې کوم ستا لور خور دپاره یو حق حلال او 2 روپۍ نشي ګټلی، چې کوم ستا لور خور دپاره 2 وخته یا 3 وخته رزق نشي ګټلی. زما تاسو ټول ته ریکویسټ دی چې بالکل خپله بچې مه ورکوئ، چې سبا ستا بچی ستا لور چې کوم دی ستا خورکۍ هغه هم خوار و زار وي، هغه هم په ذلالت وي، هغې په ژوند کې چې کوم دی امن نه وي، سکون نه وي، تشدد وي، جړاګانې وي. دغه سړي لا بالکل مه ورکوئ. هم د دغه سړي لا خپله لور خور ورکولو په ځای باندې په دې کور ناسته باندې ښه ده. کوشش وکړئ په دې ټولو څیزونو باندې نظر واچوئ او د خپل بهتر مستقبل فیصله وکړئ.